حضور علیہ السلام له یو صحابي راغی او هغه ته تپوس کوي په جهنم کې به له ټولو نه اخره پورې څوک پراته وي داسې څوک به چې په جهنم کې به ډېر وخت تیری حضور علیہ السلام ورته فرمایي او داسې به یو وي بیا حضور علیہ السلام یو واقعه ذکر کړه وای په جهنم کې به داسې حالات وي چې د جهنم کوم داروغه د مالک وته وي هغه فرشته او د جهنم نه چار چاپیر نورې څونه فرشتي وي هغوی به یو आवाज اوري د جهنم نه یو کریکه به راخیږي او هغه کریکه اسې کریکه نه پاغې کې څه خاص خبره کیږي خدا فرشتې پې نه پیږي نو حضرت جبرائیل علیہ السلام لاړ شي د الله د عرش د لاندې نه سجده ولګئ الله پاک وتا حکم کې ارفع رأسک یا جبريل اے جبريل علیہ السلام دا خپل سر دې راپورته کوه تا ته څه ضرورت یا څه مسله ده رب العالمین ته د جبرائیل علیہ السلام فرمایي وي د جهنم د ویخ نه یو आवाज راخیږي خو پته نه لګي د आवाज د چا دی نو الله پاک ته فرمایي لاړ شه او په جهنم کې ویخ کې چې څوک دغه आवाज کوي نو دا ماته आवाज کوي چې یا حنانو یا منانو او د دې आवाज اوس تاسو ته پته لګي د تیر شوي زرو کالو داسې لګیا دی روزانه دا ذکر کوي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا کرکی لګي جبرائیل علیہ السلام راشي د جهنم داروغه حضرت مالک هغه ته وی ته د الله حکم دی چې دغه بنده رو باسا په جهنم په ویخ کې وګوره چې کم ځای را پیدا کې روي باسه جهنم داروغه جهنم ته ور داخل شي او د جهنم په دی ویخ کې غوپې وخی ګرځي را ګرځي واپس مایوس حالاتو کې راشي او جبرائیل علیہ السلام ته وی چې جهنم یو داسې بڑاس پریخې دی او داسې لمبي وخلې وي چې دننه پکې پته نه لګي چې کمې ګټې دي کم پکې کاڼې دي کم پکې انسانان دي دا هیڅ چا پکې فرق نه کیږي دا هیڅ چا پته نه لګي چې کومه ګټه ده او کوم انسان دی پته نه لګي دونه سخت عذاب دی جبرائیل علیہ السلام واپس راشي د الله پاک د عرش د لاندې تندې ولګي سجده ولګي رب العالمین بیا فرمایي ارفع رأسک یا جبرائیل واپس سر راپورته کې جبرائیل مسله صدا نه جبرائیل علیہ السلام ته پروردگار دنه په جهنم کې پته نه لګي داروغم حیران دي چې دې کې ګټه کم دو انسان کم دي دومره سخت عذاب دي چې تمیز پکې نشو کوله رب العالمین جبرائیل ته نه پته ورکی وته وای داروغه د جهنم ته دا وایا چې فلانی وادي دا هغه کې یو کند دا پاغي کې دنه وګوره یو سړی به پروتي ډیر پازاب دی او دا کریکه داغه د خلینو راخیږي چې یا حنانو یا منانو داروغه د جهنم سمدستي جهنم کې هغه نخ پته باندې لاړ شي او دغه د جهنم په عذاب کې ککړ مبتلا بنده چې سوي لوي دی هغه ځان سر روچت کې او د الله عرش خواله راولي او ویدر جبرائیل علیہ السلام واپس د عرش د لاندې سجدو لګي رب العالمین ته فرمایي سر راپورته کې جبرائیل سوي لغواړي نو رب العالمین ته د جبرائیل دا سړی مخ کې وي د بدا आवाज کو چې یا حنان یا منان د جهنم نه مدل رسته دی نه دغه وخت کې الله پاک دا بنده ځان ته مخامخ کی زما بندا کما ټکانه د جهنم می درکړو وای عذابی څنګه دی دغه بنده په جړا شي ډیر سخت ټکانو خراب ټکانو بیا رب العالمین ته نه تپوس کی تعالی می وخت په وخت پیغامات نو درکړي تا ته می وخت په وخت باندې د خپل دین اهمیت نو خودلې تا ته می احکام نو درکړي دی وته ما ته درا کړي پیغمبران می نو درلګلي وی ولې نه را لګلي دی تا ولې نه منل دا بنده بیا په چغو شروع شي یا الله ما په خپل ځان په خپل ظلم کړی دی ما سره د دې جواب نشته چې دا ولې ما دا خراب عملونه کړی دي نه رب العالمین ته نه تپوس کی دا یا حنان یا منان आवाज دراته ولې کو دا بنده وته وی د یا حنانو یا منانو دا مطلب دی چې ته د بنده تکلیف نه برداشت کې ته په بنده باندې ډیر مهربان او ته په خفه کېږي یا منانو دا مطلب دی چې تا نه به غستم نیته ول ورکه نظم تکلیف تی راته وګوره او جهنم کې ته په لړزان امراحت را لراکه تا نه غواړم را لراکه رب العالمین وتوي جبرائیل علیہ السلام دې ځان سره واله جنت ته بوزو جنت دروازې او پسې بند کا حضور علیہ السلام فرمای دا باغ اخیری جهنمی د یا حنانو یا منانو د برکت او داغي د وجه نه الله پاکي د جهنم نه اوماسي او جنت ته به بوزي مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے